अस्सलामुअलैकुम मलगुरो परुन چې د عمران خان د توشاخانه کیس فیصله اونشونه د عمران خان وکیلان ډیر زیات خفا او ډیر زیات غوسه نو چې کله د عدالت نه وروتل لطیف کوسا صاحب د عمران خان وکیل ډیر زبردست الفاظ استعمال کړي ډیر زبردست الفاظ د پاکستان عدالتونو باره کې ویل دي پاغي باندې هم لګ ډیر ډیسکشن کو بل د امریکای سفیر پاکستان الیکشن کمیشن سره ملاقات هم کړی دی د هغه ملاقات نه پس الیکشن کمیشن صدر ته هم یو خط لیکل او خط کې ولډیر د بنګ خبرې کړې دي پاغي باندې هم خبره کوو ویډیو ضرور وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ راځو چې د مین ټاپک طرف لا د عمران خان وکیل لطیف کوسا پرون د پاکستان عدالتي نظام باندې ډیر زیات غوسه و لطیف کوسا صاحب وی چې سیشن کورټ د های کورټ نه مني او های کورټ د سپریم کورټ نه مني د عدالتونو هیڅ عزت او وقت پاتې نشو سپریم کورټ وی چې موږ به د های کورټ د فیصله انتظار کوو د عمران خان وکیل پرون چې دا کمې الفاظ استعمال کړي لطیف کوسا صاحب وایي سیشن کورټ د های کورټ نه مني ګوره های کورټ چې کوم دی سیشن کورټ لا حکم کړو چې ته د عمران خان فیصله الکه چې ته هر سووري نو سیشن کورټ کې جج همایون دلاور ناستو چې هغه یک طرفه فیصله وکړه د عمران خان وکیلان مو نه لیدل د عمران خان په غیر موجودګۍ کې هغه په عمران خان باندې سزا وخېجول بیا سپریم کورټ های کورټ لا پرون حکم کړو چې ته به د عمران خان دا فیصله سبا سناو کې بل ورځ ولا حکم کړو چې سبا به د عمران خان د توشاخانه دا فیصله سناو کې کو تا فیصله سناو نه کنو بیا به مونږ سناو نو ګوره پرون بیا د های کورټ کې چې کوم واقعیات راغله های کورټ والا فیصله سناو نه کا های کورټ پورا هر څور د عمران خان د وکیلانو بیان اوریدو د عمران خان چې کوم اپوزیشن او وکیل الیکشن کمیشن چې کوم وکیلو دغه بیانات اوریدو خو فیصله سناو نه کا فیصله لنن ورځ ورکا چې نن به 11:30 بجې مطلب فیصله کیږي نو دې ځکه لطیف کوسا صاحب په دې خبره باندې وی چې سیشن کورټ د های کورټ نه مني چونکه سیشن کورټ چې کوم دغه د های کورټ آرډرز فالو کوي او های کورټ چې کوم دغه سپریم کورټ آرډر فالو کوي نو د یو بل نه مني نو دا څنګه سیستم دی روان کړي د بل طرف ته اسلام آباد های کورټ جج عامر فاروق پرون عمران خان سره ډیر زیاتې کړي دی جی جج عامر فاروق د عمران خان توشاخانه کیس سماعت نن 11 بجې ملتوی کړي وو نن 11 بجې به دغه سماعت کیږي او یعنی نن د جمعې ورځ چې کوم د های کورټ کې ډیویژن جج نه کینی ډیویژن چې کوم بنچ ته د جمعې پر ورځ دغه چټي وي خو د های کورټ وکیل جسټس عامر فاروق ویلو چې جج برازي مطلب چې کوم ډیویژن بنچ ته هغه برازي او کچره نن د عمران خان دغه فیصله اونشو نو بیا سپریم کورټ نن نشته ځکه سپریم کورټ چې کوم 3 رکنی بینچ جوړ کړی دی هغه کې یو جج الریډي لاهور لته دی نو هغه به مشکل ده چې راشي نو فیصله بیا بل هفته لزید عمران خان دا کیس چې کوم دی ګوره څومره ډیلی کیږي ورستر وده مختلف خبرې پکې راځي خو دې ځکه سپریم کورټ ولې د های کورټ د فیصله انتظار کوي بل دا خبره هم لطیف کوسا صاحب جته کړی چې سپریم کورټ ولې د های کورټ د فیصله انتظار کوي ځکه په 3 اگست های کورټ الریډي فیصله سیشن کورټ ته واپس کړی دا مطلب په 3 اگست الریډي د دې کیس فیصله شوې ده نو بیا په 5 اگست باندې جج همایون دلاور د عمران خان خلاف فیصله سناو کا نو سپریم کورټ د 3 اگست په فیصله باندې فیصله سناو کې د های کورټ دا فیصله د پکې وای سکیپ کې کنه لطیف کوسا صاحب دا خبره هم روچته کړی دی بل طرف ته د امریکای سفیر چې کوم دی الیکشن کمیشن وکیل سره هم ملاقات کړی دی بیا الیکشن کمیشن صدر ته خط هم لیکل دی چې نوې قانون سازي مطابق د الیکشن تاریخ ډیسایډ کول زما مرزي ده دا ولا الیکشن کمیشن ویلي دی چې د راتلونکي الیکشن تاریخ ډیسایډ کول دا زموږ مرزي ده او د ستا پکې هیڅ کار نشته نوې قانون کې د صدر په الیکشن کې هیڅ کار نشته او الیکشن پیګه او زپ ویګه صدر پکې هیڅ قسم انټرپشن نشي کولای نو دا الیکشن چې کوم دی دا غي تاریخ هم لا تر اوسه ډیسایډ شوی نه دی چونکه نگران حکومت چې کینو هغه د الیکشن تاریخ ورکړي چې موږ په دې تاریخ الیکشن کو او نو ورځو کې دنه نگران حکومت الیکشن کوي خو دې ځکه لا تر اوسه پورې د الیکشن تاریخ لا ډیسایډ شوی نه دی بل طرف ته عمران خان چې کوم دی په هغه باندې کیس دی یو کیس کې ختميږي بل پرون د عمران خان وکیل مروت سی ویلو شیر افضل مروت چې کې دی شي عمران خان د یو کیس نه ختم کړل شي او یو کیس په ختم کړل شي او په بل کیس کې گرفتار شي دا خطر هم شته دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه جی والسلام